مشرانو ته به یو خبره وړاندې کما څنګه چې زما رو په نظم کې دا غوینه مطالبه وکړه نو موږ هم ان شاء الله دا مطالبه د مدرسې په توسط سره او د اجتماع په باعث باندې موږ د دوی نه یو دا مطالبه کوو چې دې ته به ان شاء الله دوی عملی جامه شي او چې کله ورته عملی جامه واچوله نو رب به ان شاء الله دې د دو خاندانونو سفارت په بنا باندې یو خاندانونه جوړیږي نو دې له برابر د دې مجلس په برکت او د دې جامع عملی لحاظ په لحاظ باندې رب یو لوی مقام ورکړي. مختصر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت الله علیه د مور د قرآن عالم او حافظ و عالم و حافظ و عامل و عملی جامع وتا چولې و. بابا فرید معصوم دی په مانځه باندې ودرې د بچی تربیت کوي دا بچي وته وي مور زمو سره بارو کوم دی موس کې سدي او ته فرمایي بچي چې دا موس کړه ته اوکي کنه او بیا سلام وګرځي نو دی مصلی لاندې خواږه پراتی وي نو ماشومان خو دا شان دي د خواږو سره چې کوم دي طلبګار دي همدا شان دي وشولا مور تربیت کوي او د موس وخت راشي بابا فرید راولي مانځه باندې ودرې او د مصلی لاندې وته خواږه دي. یو ورځ اتفاق داسې وشو مور د عذر شرعي په لحاظ باندې بهر تللی دا وخت د ماسپښین د مانځه دی سوچ او فکر کوي چې بھئی بچے په مانځه باندې ودرېږي ما خو د مصلی لاندې جانماز لاندې خواږه کې خودل اوس مقام نظم موجود نه ما بابا جی تشریف فرما شو رب دې اکابرینو نمور بی بی عمر بابرکت عذر شرعي باندې دا سوچ کې چې یا الله بچے به می موس ته ودرېږي چون کې ما به د جانماز لاندې هغه ته خواږه کې خودل اوس د مقام موجود نه ما چې کله دا رااله موس وکړې شو او کور ته رااله بچی ته وی فرید موس دې وکړو وی مور موس په می وکړو وی څه خواږه ملاو شو بابا فرید ته وی موري نن خو عجیب خواږه راته ملاو شول مخکې چې کوم خواږه به ملاوېدل صرف په دې مرۍ حلق کې به د هغې خوږوالی و نن چې راته کوم خواږه ملاو شوي د خوږو په خوراک باندې بره ابادي ښکاره شوه لاندې ابادي ایښي او ګس طرف ته ابادیانې مې ولیدي مور یې وایي الحمدلله الحمدلله. بابا فرید الدین گنج شکر یو دالی کی تاریخ چې گنج شکر د خوږو خزانه ورته ځکه وایي چې مور بیبي د دغه بچی ترتیب او تربیت چې حافظ او عالم او عمل کوونکی و د خپل بابا بچی نه د وخت زمانه بابا فرید الدین گنج شکر رحمت الله علیه جوړ کو. مختصر دربار لګیدلې دی یو بوډۍ رالاوي بابا ستاسو څخه مې ډېرې خبرې اورېدلې دي د لور واده مې دی او مال څه پکار دي. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت الله علیه خپل خادم خاص ته وایي سشتا وی صرف څه چې د الله په نوم ورکړي دي او دغه دیګونه باندې نو که خواږه دا تیار ځان څه سوړي نو مور ته وایي بابا نظم بوډۍ ډېره تکړه وه زمانه خدای راسي صبر راکړې د لور واده مې دی په دې خپلو خلکو باندې مختصر خبره کوم دې باندې یو کیفیت راځي وی لاړ شه سادین ته وځه او یو لوټه راوړه هغه لاړله بوډۍ یو دړۍ لوټه وکتله هغې راوړله او بابا فرید الدین گنج شکر رحمت الله علیه پې قل هو ویله قل هو خو پېژنې که سورت اخلاص ورته نه ویم بیا به بیا نه پېژنې قل هو ویله قل هو الله احد بس شوپي به وکړو وی چې دا به کور ته یوسې مورې او هلته به رومال لرې کړي او په دې باندې د خپل لور واده وکړه. بوډۍ چې لاړه کور ته ویې کتل او رومال یې ته لر کړو هغه سره و هلکه منې که نه منې که منې یو خو که نه منې نو سل خو زه توکل بولو الله دې خدای دې خیر وکړي. بوډۍ ول دا خو آسان کار دی لاړه دنیا لوټې او دوی کمرې راوړلې کېښودې او غسل یې وکړو او شروع یې سورت الفاتحه باندې بس لوله 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 سهار نه ماښام پورې چې شوف کوي هغه کاڼي دي بس واپس راله بابا فرید وایي بابا خدای راسي خو دې د کاره ویستمه وی مورې ولې وی پته لګي نه چې ستا به اودس وکړو او قل هو دې وویل او لوټه چې کوم دی سره زر شول ما ورته غسل هم کړی او عطر مې لګولي او په زرګونو پیرې مې وویل او حقه ګټه دا ویل چې مورې قل هو هغه قل هو دا خو خوله د بابا فرید غواړي دا د بابا فرید خوله د ګټې نه او د لوټې نه سره جوړوي دا ولې دا د دغه شان د مکتب دغه شان د مدرسې طالب او بیا عالم او بیا عامل و د عمل په بنا باندې رب د هغه بچی نه بابا فرید الدین گنج شکر رحمت الله علیه جوړ کو.